बुलेटिन کې یو ځل بیا هرکلی اوس به خبر شاملو چې سوات کې هم د جشن ازادۍ ورځ په جوش او خروش سره ومانځل شوه. په دغه لړګي لویه دستوره میونسپل کمیټي منګوره کې وشوه چې پکې کمشنر مالکند، تحصیل ناظم او د سیمې سپین روبو ګډون وکړو. سوات منګوره کې د جشن ازادي په لړ کې درنه دستوره میونسپل کمیټه کې وشوه چې مشر میلمۍ کمشنر ملکند ظهیر الاسلام و. دستوري صدارت تحصیل بابوزي ناظم اکرام خان کوله. په دغه موقع د سکولونو ماشومانو د وطن سندري ویلې او خاکې وړاندې کړې. دستوري ته کمشنر ملکند ظهیر الاسلام ویل چې جمدي قومونه خپل تاریخ نه هیروي او د خپل اتلانو ستاینه هم په داسې موقع کوي. دوی ویل چې آزاد پاکستان زموږ د مشرانو یو لوی احسان دی او د پاکستان ترقی زموږه ذمہواری ده. په دغه مهال تحصیل ناظم اکرام خان ویل چې پاکستان په لوی قربانو آزاد شوی دی او د پاکستان قدر کول اوس زموږه ذمہواری ده. دوی ویل چې ټول وطن که موږ خپل کور وګڼو او هم دغه رنګه مینه ورسره وکړو نو لرې نه ده چې پاکستان به یو ترقي یافته او ښایسته ملک جوړ شي. پروګرام په اخر کې غوره کارکوونکو ته یادګاري شیلډونه ورکړای شول. کوز ډیر چک درګي